سورة الاعراف دا سورة الاعراف چه دا نازل دے رسول سورہ سواد نا او مخی دا سورہ جنہ دا قرآن پا ترتیب کے دا اوم نمبر سورت تے دا نزول پا ترتیب سرا دا 39 دے 39 دے یو کم سلویخ دے اللہ مخی سورہ انعام تیر شو مخی سورہ انعام تیر شو پا سورہ انعام کی دلائلی عقلیہ ذکر شو پا مسئلہ توحید بانی اس دلتی دلائلی نقلیہ دی پا دعوی توحید بانی اللہ اکبر دغشان ذکرو پا انعام کی دسشی دا بعض سور لتحریمات غیر اللہ سا سورتو نو دا تحریمات غیر اللہ اس دلتی یو سورت داغی ذکر کی چاہ دے تحریم اللباس چی تاسو جامعام پزان حرام ہوئی خود اوغار کٹول گڑی گئی نسے گئی او دوبوری اخکاری او گڑی گئی کارین دوبوری او گڑی او دا دوبور چی وہی اخکارش ہو کنا پرتو کی اغسطی ہم دے وہ دوبور وہی نا چی وہی اخکاری کو کنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنم دا اللہ دا دی سورة الاعراف چیا اللہ دیر زیاد میرا بانے پار چابانی رحم کو ان کے لئے اللہ او دیر زیاد رحم کو ان کے لئے ہمیشہ رحم کو ان کے لئے پا مومنانو بانی پا آخرت کے الف لام میم صاد اللہ علم دے فمراد دی حروفوں اللہ اکبر اللہ اکبر یو حدیث کی راجین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ویو رز نبی علیہ السلام سورہ اعراف پا دما خام پا منزہ کی ٹول تلاوت کرو سورہ اعراف سورہ ہوگا او دای ټول تلاوت کړو الف لام میم صاد الله علیم دې په مراد دې حروفو کتاب انزل الیک دا کتاب عظیم الشان دې چې نازل کړی شوی دی تا ته فلا یکن فی صدرک پس را دې نشي په سینستا کې حرجن ستنګي منه د دینا لتنذر به دا ولې نازل شوی دی دا ځکه نازل شوی دی اوس تنګي هو د قران نه راتلا خدا دې پر رسولو کې الته تکلیفونه راځي نو الله وایي چې تر دغه تکلیفونو جناستا پس کې تنګی رانی شي نو پیغمبر علیه السلام پس کې هو تنګی نه راتلا ولورتا ته مون ګورته واورا لتنذر به دا ولې نازل شوی چې وایره ته په دې سره دې خلق لرا و ذکر للمؤمنین او دا نصیحت ته لپاره د مؤمنانو الله دا نصیحت ته لپاره د مؤمنانو اتبعوا تابعداري کوه ما دا انزل الیکم چې تاسو ته نازل کړی شوی دی مې ربکم نه طرف تاسو نه ولا تتبعوا تابعداري مکوئ من دون د الله نه سوا اولیاء د نور دوستانو غلیلا ما تذکرون لگ دی هغه چې تاسو پند اخلی نو چې پند نه اخلی نو بیا به د شګو پند در کوم ګورئ وکم من قریة او ډېر د کلونه هلکنا موږ هلاک کړي هغې لره فجاء باسنا پس راغلی هغې ته عذاب زمونږ بیاتن د شپې او هم قایلون یهودي د غرمې قیلوله کوونکي غرمه غب کوونکي غرمه غب کوي که نه غرمه غب وما کان دعواهم قائلون قال یقیل قیلولتن دا قال یقول قولا نه دی دا قیلوله ده او دا ویل کېږي د شپې دا ورځې د غرمې خوب کول ښه الله اکبر الله اکبر ها ګورئ یا اللہ زمان تاب تو برا او هم قائلون یهودی قائلون
اے دا غرمی خوب کون کی آرام کون کی پما کامن قال قال اللہ دخل النار فقط کفر چاچوی قال اللہ نو کافر شو نزل ترا قال چیرے دا قیلولی نرے اے چاچوی چی اللہ دکی گی نرے کافر شو ویو خبر قال زید تحت شجرت فنقض وضوءه قال زید تحت شجرت فنقض وضوءه وہی سمجھتا او دسی مات شو دولی لاندی خبر ہو کنا او دسی مات شو نا خبر نہ دا کنا دولی لاندی ادو شو قال ادو شو ہوئے گئی وما کانا دعواهم پس نو آواز ددی اس جاؤں کل چراغی دی تبا سنا عذاب زمانگا اللہ قالو مگر دا چوی انا کننا ظالمین یقیرن یو منگا ظالمان پلنس علن اللذین پس من خامخا تپوس پکو دا کسانونا ارسل علیم چی پیغمبران لگلے شیو حقی تین مواتیان ولنس علن المرسلین و خامخا من تپوس کو دا پیغمبرانونا فلنقصن علیم پس من با بیانو دیتا بعلم پخپل علم سرا بیان بکو دیتا پایلم خپل سره وما كنا غائبین او نه موږ خبره یعنی موږ هر سینو نو خپل علم سره دا ټول هر سبو ته وایو چې تاسو دا کړی ولوز نه یو مېزین حق او ټول چې په دغه ورځ باندې ثابت ته فمن ثقلت موازینو الله فمن ثقلت موازینه اللہ او دا انا کننا ظالمین دلی تفسیر براشی بسوری انبیاء آیت نمبر 14 کی انشاءاللہ العزیز فمن ثقلت موازینو پس آسوک چی درون شو تول دا نیکو عمالو داغو پولائکم المفلیون دقا کامیاب دی ومن خفت موازینو آسوک چی سپک شو تول دا نیکو عمالو داغو پولائک اللذین پس دا کسان دی خسیرو انفسهم اللہ خسروا انفسهم اللہ نو گورا تول را روان دے گورے نو دا سی مویا چی دا خوڑو کے گناہ دے خیر دے دا خوڑو کے گناہ دے پدی بانی سنیول نشتے نا وړوکې او غټ پکې نشته ایو سړي لکړه تاوالا که څوک پکې یو دا خدا ما په خیال دا څوک نشي ورکولی دلته ما د انګلیش یو کهاوت ویلو یو کوئی وی نو خدا کوئی نه زه تاسو بیا ویل و یقین من راځي خو نه اولئک الذین خسروا انفسهم وما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناهم في الارض او یقینا موږ زه ور کړو دي په ځمکه کې وجعلنا لكم فيها معايش او موږ ګرځولو تاسو لپاره پاره کې معايش اسباب د ژوند قليلا ما تشکرون لګ دی هغه چې تاسو شکر وباسئ ولقد خلقناكم دا 10 نمبر آیت ختم شو آیت نمبر 11 سورہ اعراف شروع شو آیت نمبر 11 یولسم ولقد خلقناكم ثم صورناكم او یقین منګه تاسو پیدا کړو ثم صورناكم بیا تاسو موږ شکل نظر کړی ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا ویلو موږ فرشتو ته سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه مګر شیطان ونکړه خنزیر الله اکبر لم يكن من الساجدين نشو دیر شیدہ کون کنا قالا نو اللہ ویما مناکا سشی منا کری تو اللہ تا سورت شیدہ دیوانا کرا از امر تو کلچ ماتا تا حکموں کو دا دلیل دے دے چی شیطان مامور بی سجدو قال انا خیر منو اوی دو چیزا غوری مردنا خلقتنی من نارین زتا پیدا کرے مد اورنا وخلقتو من تینو دیری پیدا کرے دا خٹینا قال نو اللہ وی پاہبیت پس کشا برکش منها ردی جنتنا فما یکونو لکا پس نشتے ستانا پارا نشتے مجالستا انت تکبر پیا چیتا تکبرو کی بدے کے فخرج پس ہوزا انک من السواغرین یقینا یہ تو دزلیلونا قالا نو شیطان وی انذرنی امہلنی مالا محلت راکا الى یوم یواسون الى یوم القیامہ
تر د هغې ورځې یبعثون چې دا خلک به بیا راپورته کولی شي دوی چې یاره زه د مرګ نه خلاص شم. الله وی قال الله وی انک من المنظرین انک من الممهلین یقینا یې ته د مهلت درکړې شونه هو الی یوم الوقت المعلوم بل غیر عظیم صحیح شو چې هغه یوم الفنا ده. قال نو وی شیطان فبما اغویتنی پس په سبب د دې چې تا گمراه کړم زه ملعون دکرم لا قدن لهم خامخا کې نم بدیتا صراطک المستقیم ستا پلار نیغا کې لإذلالهم د دې د گمراه کولو د پاره. ثم لآتینهم بیا برات لکم دیتا من بین ایدیهم مخی طرف دینا ومن خلفهم شا طرف دینا رستو د دینا وان ایمانهم د خی طرف د دینا وان شمائلهم او د گس طرف د دینا او عن فوقهم هیر شو او تحتهم هیر شو فوقهم او تحتهم هیر شو. نو الله وی ته شیطان ټول را گیر کړي ای زما بندا خو چې ته نه وی ګندا نو لپاسا لاس پورته کوا یا الله توفیق را کده هغه الله عبادت کوا او ځان خطا کا غرور مکوا د الله د احکام غلامی شروع کا نو د پورتنا د خکتی نظما رحمت دستا شاملی حال صحیح شو. نو بیا بنئی تو ناکام پمعال ثم لآتینام ولا تجدو ابیا بنمومی اکثرهم زیاد دین شاکرین شکر پل بندگان موحدین. قال اخرج وی اللوزا من هردی زینا مسئومن بدویلے شوے مدھورا ٹیلوالے شوے دککڑے شوے زو رکشا ولا تجدو اکثرهم شاکرین. قال خام لمن تبعاکا هغه چا چې ستا تابعداري وکړه منهم د دینه لاملأن جهنم خامخا ډکه به کړم دوزخ منکم ستاسو نه اجمعین په یو ځای. ویا آدم اسکن او اے آدم او سانتتو وزوجک الجنت او بیبی ستا و جنت کې وکلا پس خوري دواړه. دا ما چې تاسو د انګریزي دغه ویلو کنه دا خو داسې هم چې تاسو لیکلی که نه دی خو دا سړي چې هغه لکړه ته ولا هغې په باره کې هغه الفاظ را لېږل غواړي. ویا آدم اسکن دا بل پوزه چې پې ولګېده ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها من حیث شئتما پس خورئ د هغې نه چې تاسو خوښئ ولا تقربا هذه الشجرة او من نږدې کېږئ دې ونې ته دې بوټي ته دې میوې ته فتکونا من الظالمین پس شی به تاسو د زیاتې کوونکو نه. فوسوس لهما الشیطان پس وسوسه وکړه دې دواړو ته شیطان لیبدي لهما الله اکبر لیبدي لهما چې ښکاره کړي دې دواړو ته سوآتهما شرمګاهونه دواړو private parts of body. وقال اوي الله ما نهاكما رب اوي شیطان ما نهاكما ربكما اے نه من کړي تاسو دواړه تاسو رب ان هذه شجرتي د دیونینا الا ان تكونا ملکین مگر دا چې شیطان تاسو دواړه فرشتي او تكونا من الخالدين او یا شیطان تاسو د همیشه اوسیدونکو نه دلتا. نو بس دا خبره طریقه کولی نو د الله نو د آدم علیه السلام هغه حکم د الله هیر شو چې زه خو الله منع کړی ما. وقاسمهما او قسمونه ورکړل دواړو لا انی لکما چې یقینا د ستاسو دواړو دپاره لمن الناسین خامخا د نصیحت کوونکی نه ما د خیرخواهانو نه ما. فدلاهما بغرور نو راکوزې کړل دې دواړو لره په دوکې سره. فلما ذاق الشجرة پس کله چې دواړو وسکله هغه بوټی هغه میوه نو بدت لهما کار شو دواړو ته سوآتهما هغه شرمګاهونه نه دواړو یعنی هغه پرایویټ پارټس اف باډي د دواړو
وطفقا او دی شروع شول یخصفانی علیهما چې لګولې پاغه شرمګاونو خپل باندې من ورق الجنه پانی د جنت باجوی دا رکیلې پانی نو دا د کامل حیا د وجنا حالن کې التا نور اسوک نو خدا خزخاونو وناداهما ربهما او आवाज وکړو د دوانو طرف درې دوانو علم انحکما چې آیا مانوي من کړی تاسو دوانه ان تلکما شجره د دې بوټینا واقل لكما او مانو ویل تاسو ته ان شیطان چې یقینا شیطان چې لکما عدو مبین تاسو رضوانو دشمن ښکار لري قال لا نو دې دوانو وی آدم او حوا ربنا ای زمنګ روا ظلمنا انفسنا من زیاته کړی خپل ځان سره وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا او کتا موږ تبخنه ونکړه وترحمنا او په موږ دې رحم ونکو لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو موږ د نقصان مندونکو نه قال الله وی بتو کو شیطان ټول بعضکم لبعض نادو زین تاسو ور زینو د پاره دشمنانی ولکم فی الارض مستقر او تاسو د پاره به پزماکه کې زیاده قراری او متاع الہین او سامان د پیدې تر یو وخت یعنی د مرګ پورې ال الموت قال پیا تاهیونا الله وی پدی کې بتا سجون تیرا وی و پیا تموتنا او پدی کې بتا سمرئی و منها تخرجون او د دې خاورین براو زئی د دلته یو اعتراض او دغه جواب کوي چاته یاد دوخ سوال نشو کراغه جو خلا کرانل به ورته دا آیت نمبر 25 سورہ اعراف پدې کې یو سوال واقع کیږي دا غي سوال هغه سوالوم ویل غواړي او دا غي جوابوم ویل غواړي کو نشو نو زو بیا د آیت 25 یاد ساتئ د دې هغه سوال او جواب تاسو ته یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا منګرا لګلې پتا سو د پار جامه یواری سواتکم چې پټي تاسو بدنونه وریشا او تاسو د پار خایس ده وریشا ولباس التقوا نو جامع موباسا ولباس التقوا او جامع التقوا چې ذالک خیر دا غردا ذالک من آیات الله دا الله دا نعمتونه د الله دی پتا سبحانه ذالک من آیات الله دا نعمتونه د الله دی پتا سبحانه ذالک من آیات الله ذالک من نعم الله ولیکي دا نعمتونه د الله دی پتا سو لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دا خلق نصیحت واخلي یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام دا خطاب ثانی دی ان اتباع شیطان لا یفتننکم الشیطان په پیتنه کې دیوانه چې تاسو لره شیطان کما خرجا بویکم څنګه چې راوي ستر تاسو پلار او مور من الجنت جنتنا ينزوانهما چې وستي دا هونه لباس او جامې دا شیطان په اوس وسمانی داږي جامې وتی به حیا شو نو دا وسنن به حیا کیږي دا اولاد دم د شیطان وسوسه ده ټول جامې نه وایي لیوریهما سوآتهما چې وخی د دوانو ته پرایویټ پارټس اپ باډي د دوانو انه یراکم یقینا دا شیطانی نی تاسو او هو دا شیطان وقبیلو او د کوتری متری د قبیله د خاندان من حيث لا ترونه اے پدا سی طریقہ چې تاسو نه دا هغه زینه چې تاسو نه حیث لا ترونه چې تاسو نه نو کله کله خو لیدل کیږي ناغه په اشکال د انسان کې لیدل کیږي او دلته اشکال اصلي امراد دي ان جعلنا شیاطین یقینا منګه ګرځولې دي شیطانان اولیاء دوستان للذین ذا کسانو د پر الله یومنون چې ایمان نه راوړي و اذا فعلوا فاحشة او کله چې وکړي یو کار د بی حیاي قالوا نو دی وجدنا لیا بانا اے دلیل وسره نور نه نو من مندری په دی باندې خپل پلان نه کو والله امرنا بها او الله مونږ ته حکم کړی مونږ ته الله حکم کړی نو چې دا کوي کوم نه کړي خو بیا په مونږ نه کول کړه
قل او ان الله یامر بالفحشاء یقینا الله تعالی حکم نه کوي د بی حیاي اتقولون علی الله ما لا تعلمون ایوای تاسو په الله باندې هغه چې په خپل پینه پويږي ما لا تعلمون په خپل پینه پويږي قید لمزید القباحت ته قل او امر ربي حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف سره واقیموا وجوهکم او اقیموا وجوهکم ام خامخ ساتي خپل مخونه الله طرف ته برابر ساتي مخونه الله طرف ته عند كل مسجد ووقت هر مانځ کې ودو او ربل دغه الله مخلصین له دین خالص داسې حالت کې چې خالص کون کې اغه د بلنه کما بداکم تعودون څنګه الله تاسو اول پیدا کړی نو دوباره به او پیدا کړو او به وګرځي یعنی پیدا به وکي فریقن هدا یوډل داسیره چې باندې غلار شو فریقن او بلډل داسیره حق علیهم الضلاله چې ثابت شو پاغي باندې گمراهی انهم متخذوا الشیاطین الله دا گمراهی په ولي ثابت شو ولي ثابت شو یا سوال نه تاسو کیو جواب نشئ راکول نه گمراهی په ولي ثابت شو الله وی او ډله داسې دا چې پنه غلار شو بل ډله داسې دا چې ثابت شو پای گمراهی دا گمراهی په ولي ثابت شو بس دای خو او شاوشتنو به به ته ویم باندې خو او شي چې پوښتنه وګوره لعدم الانابه ودي کې انابت نو ځکه گمراهی به ثابت شو او جو پوښوي خبرين انه اتخذوا الشياطين یقینا دی جوړ کړی دي شیطانان اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون او دی خیال کوي انه مهتدون چې دی پنی غلار دي یا بني ادم اے اولاد آدم علیہ السلام خذوا زینتکم زما په خیال نن کس زمونږ یا شاګردان نه دي راغلي آیو شاګرد به زمونږ دا لیکون کی کنه یا باندې راغلي او یا مس چې دي نو څه خبرې و جوابونه راغله نو جواب ووري خان الله یو سوال پیدا کېدو په آیت نمبر 25 سورہ اعراف چې الله وایي چې په دې ځمکه کې وتا سو ژوند ته راوي او بیا بمرئی او بیا به دې ځمکه نه راوځي نو سوال دا دی چې الله دا شی وي نو د دې معلومه شو چې عیسی علی السلام مړ دی او پات ولې ځکه الله وایي چې تاسو په دې ځمکه ژوند کوئ وایي نو کته چې عیسی علی السلام وفات نه دی نو پس مکه وخانه کته چې په اسمان کې دی نو الله وایي چې په دې ځمکه ژوند کوي الله خو ځمکه وایي اسمان خو نه وایي په بنه شوي نو جواب داره چې عیسی علیہ السلام چې دلته الله ژوند ویلې ده په دې ځمکه باندې دا حیاتی متعارفه ویلې ده چې خریس کې او واشروم ته دي حیاتی متعارفه هر چې عیسی علیہ السلام دې هغه ته حیات غیر متعارفه میلاو ده هغه نه خوري او نسکی او د واشروم ته دي اوس پوښتنه خبره دا سوالو او دا ته جواب بل خبره ما سما لوړاغه تاسو ما وی چې وزن حق ده نو چې وزن حق ده نو خیال ساتي چې ګونډه ګنا درنونه شي ځکه هغه به مستا بیا د ګناونو په تل کې غورځيږي نو کې دې شي چې دا غي د وجنستا ګناونه درانه شي نیکي دې سپکی شي نو د نیکو خیال کوا او د بدو نه ځان ساته هغه بدو نه کوره بابا چوته مې وایو د بدو نه ځان ساته خبره پوي گئی کاوت کوره وګه کې دی نو آیو سړی لکړه تاواله دا چې تاواله نه یو سړی پوزه کولګي دا او پیاله کوي دا ولي هغه ځاځان بس په جوړ مې لکړه تاو ناغوی your freedom begins
where my nose, your freedom ends, where my nose begins. ستا ازادي ختمي په هغه ځای باندې په کوم ځای چې ما پوزه شروع کی. وایي خبره چې په کوم ځای ما پوزه شروع کی هلته ستا ازادي ختمه ده. یعنی ته ازادي خو په خپل حدود کې دنه. Your freedom ends where my nose begins. صحیح شو؟ نو خیال ساتئ. یعنی دومره مونه کې چې ته په لخته چا پوزه هم ونه دغه په بدو کې شمار ده. ها اوس وخت کې ماته نو سوالونو جوابونه وشو د غوې مين اخلاص شو. ها کې دې شي زمونږ شاګردان نه راغلي. اوس وخت کې دی واشربوا اوس کوي یا بني آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام خذو زینتکم اے واخلی تاسو خپل خایسم خلاقتم زیته منګه ها دا قضیه ده ها 30 آیت شوی ده کنه آیت نمبر 30 سوره اعراف شوی ده آیت نمبر 13 سوره اعراف ها اولیاء دوستان ها انهم اتخذوا الشیاطین یقینا دی نیول دی شیطانان اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله نو یحسبون او دی خیال کوي انه مهتدون چې یقینا دی پنی غلار دی حالن کی پنی غلار نه دی. یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خطاب ثالث دے د رد د شرک پہلی د پارا حضور زینتکم اے سنبال کے خپل خایس واخل خپل خایس اند کل مسجد په وخت د هر مانځه کې ذکر په جامو کې مونږ مکوا چې ښا پسخای د دوړو ډکه او تیل وغیرہ دا جامي او خیرنی پیرنی خچنی کرکجنی او تو درېږي پاغي باندې پمانځه او چې تحصیلدار مخیله دي نو بیا ځان بوټ شوټ کې وکلوا واخروا واشربوا اسقوا ولا تسرفوا او اسراف مکوئ انه لا يحب المسرفين یقینا د الله نه خوخه اسراف کوونکی اے اسراف دا چې په خپل اخري او د بل خیال نه ساتي د گاونډي نه ساتي د غریب نه ساتي یا اخري اوس کې خودم را چې مرداري مری پوری ځان راولي نبیا مانزه تنه شي پاسې نه ویاله کذب کی نه ما او بوزدل شي د کډیر خلاص سره بوزدل کوي بے غیرت کوي سره انه لا او دغه شان پرده حق نور کې دغه شان شرک کې د الله شکر نو باسي قل او آیا من حرم زینت الله چا حرام کړي ده خایس د الله التي اخرج لعبادي چراويستي د الله د خپل بندګانو لپاره اے دیوی منګه په بربند باندې تواب کوم دا جامع شي دا د ګنا دي نو د دې باندې منګ د بیت الله نه څنګه چا پیر شو خو برکتی زیره الله وي تاسو ته چا ویلي چې جامع وباسي دا بندیزونه پتا سو چا لګول چې رضانه بندیزونه لګول نو بندیزونه خو الله چې یو بندیز لګویا ده بزان په زور بندیزو نه لګي خان اخرج والطيبات او هغه پاک رزقونه من رزق د رزقنا قل وهي للذين امنوا دا رزقونه دا چا لپاره چې ایمان راوړي په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او د کافر د لپاره خو خالصه یوم القیامه خالص وي د مؤمنانو د لپاره په ورځ قیامت کذالک نفصل الآیات دارنګ موږ بیا بیان خپل حکمونه لقوم یعلمون دا قوم د لپاره چې پوهیږي قل وانما حرم ربي الفواحش یقینا حرام ګرځولې دې رب زما به حیا لرا ما ظهر منها چې کار در دین او ما بطن هغه چې پټرا والاسم او گناہ والبغي او ظلم بغیر الحق حسبسا انا حق وان تشركوا بالله او دا چې تاسو شریک جوړ کړئ الله سره ما هغه لم ينزل به چې الله نه درا لګره پاګ باندې سلطانن څه دلیل وان تقول علی الله دا چې تاسو وای په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو بنه پوهیږئ ولې کل امه اجل او د پاره د هر امت نیټه پیدا جا اجلهم پس کړه چې راشي نیټه د دی لا استاخرون نو نه ورستو کی ہے نو ورستو کی ساعت ان یو ساعت چې کله هغه عذاب راشي
انیټه راشي ولا یستقدمون او ولا یستقدمون او نمخ کیږي یو ساعت یا بنی آدم ای اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم چراش راغل تاسو ته رسول منکم الله پیغمبران تاسو نه قصون علیکم لولیبا پتا سبانی بیانې با پتا سبانی آیاتی زمایتنا فمن اتقا پس چې ځان وساتو زمادنا فرمانینا واصلها خپل ځان ټیکو فل عمل نیکو کو فلا خوف علیهم نوای سیر پاغي من ولا هم يحزنون ان بغم جنیزه کبه جنت کی دا حزن او خوف نشته والذین کذبوا کسان چې دروغین وګڼل بیا آیاتنا زمون آیاتونه واستكبروا عنها ځان لوی وګڼو دا غینا اولئک اصحاب النار دا دوزخ یاندې او بیا خالدون دی په دوزخ کې همیشه فمن ازلم پسوک دی غټ ظالم ممن دا چانه ابترا الله کذمن چې جوړ کړ په الله باندې درو او کذب بی آیاتی یا دروغین وګڼل د الله آیاتونه اولئک ینالهم نصیبهم دا کسان چې دی وبرسیدي تا برخلا دی من الكتاب د کتابنا حتی اذا جاءتهم من الكتاب ای راغلی کې شینا چې سره دی را پاره لیکلی وایي به خبره حتی تقدیزا جاتم رسولنا کله چې راشي د هغه فرشتي زمونږه فرشتي راشي د ساغستو یتوفونهم شروحون اخری دی قالون دی وای اینما کنتم دا فرشتي ورته وای کم ځای وای تاسو تدون من دون الله اینما کنتم تدون من دون الله چرته دی هغه چې تاسو را بلل د الله نه سیوا وس دی راشي تاسو دی بچ کی قالون دی وای زلوا عنا ورکشو زمنگنا زلوا عنا ورکشو زمنگنا نشته نه وشهدوا دی بغویو کلان پوزین په خپل ځانونو باندې انهم کانوا کافرین چې یقینا دي کافران قالت خلوا الله بو داخل شي په مؤمن پاغه ټولګو کې قد خلت من قبلکم چاغه گمراه ټولګری چې تیر شي د مخکستا سنول انسیو د انسانانو د انسانانو پیریان نه د انسانانو نه پناری پور کې کله مارکلا دخلت امه چې داخل شي او ټولګه لعنت اختها نو بدر دی بوې په خپل مرګري اتتا خدای تبا کا اتتا خدای ریزی کا اتتا خدای دی ورک کا استاد الله تعالی تباشه استاد الله تعالی حتی عزت دار کو بیا تر دې چې دی یو ځای شي په دغه کې جميعا ټول راجم شي نو قالت اخراهم او بو هغه ورستو لاولاهم هغه وړم بینو تا ربنا زمنګ ربا لاولاهم په حق وړم بینو کې ربنا زمنګ ربا هاولای دا خنجران نه دا الله دا پټ کی چې به والی د مټکو امر او دا رضانه پیران جوړ کړو کنه امن کو هدا زمنګ پیر شه ده هاولای دا غټای دا غټ خېټی شي ازولونا دی من گمراه کړیو اے منګي گمراه کړیو دی من ته گمراهی دا لاري خولې فاتم پسور کدی عذاب انسه پن عذاب دوچن من النار دور یا الله دی خلو خدوچن ورکا کنه دله کو ډبل عذاب ورکا الله وای قال الله وای لكل انسف د پاره د هر یو ډبل استاد د پاره ډبل د دې د پاره ډبل د دې د پاره ولې ډبل زکه پخپلو گمراه نو یو عذاب زلال بل عذاب ازلال صحیح شو نو تابع مطبوعین را عذاب زلال و ازلال او تابعین را عذاب کفر و زلال صحیح شو اے دوانو د پاره دو چند ده ستاسو د پاره هم دو چند ده ځکه چې هم یو گمراهی کړی دا هم په گمراهی کې د بل تابعداري کړی دا او د دې لپاره هم دو چند ده چې دی په خپل گمراه او نور هم گمراه کړی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39 39 میں وګورئ وقالت اولاهم او ابوي اغه ولنی د دې لوی خراهم اغه ورستونو د دې ته پما کان لکم پس نشته تاسو علینا پمنګ باندې من فضلین سغورواله فذوقوا العذاب پسوسه کې عذاب بما کنتم تکسبون په سبب د دې چې تاسو کوم کار نه کول اے
منګه خو په کوپر او شرک په زلال کې بدی کېو شي تاسو به موږ منزل وړواله چې موږ له ډبل لا کې تاسو له سنگل تر کې نو ډوړې خو ډبل غوښته وي سنگل مرا کوا سنگل ډوړې مرا کوا ډبل راکا چې دا مړی مرداري مړی په ځان نه ولم کړي عذاب یو ډبل نه خو ګره ان الذين كانوا كسان كذبوا چې دروغجن وکړل بیا آیتونه زمون آیتونه واستكبرون تکبر وکړ دینه لا تفتولهم ولو بنک رشید دې پر ابواب السماء دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه داخل بنشي جنت تا یل جمل فی سم الخياط تر دې چې ننوزي او خو پستن پسومو دستنه کې یلکه دستنی هغه سوم چې ده هغه تار چې په کې زنانه ور پی کنه زنانه به کې تار ور پی نو باغ سوم کې وخت نشي نو دا منګ په پښې دا او خړګه کو او یا په پښې منګا دا سوم غټ کو نو بیا وخت نشي کنه د جواب دار چې اوخ هم دغه اوخ چې څومره ده او ستنې سوم چې څومره ده څنګه چې دغه اوخ په دغه سوم کې نشتله دغه شان دا کافر مشرک الله و جنت نشي دې ته وی تعلیق بالمحال تعلیق بالمحال دا یو سوالو اوس میدام کو هو مزه نه راکړي مزه نه راکړي ان داو تعلیق بالمحال وای موسی علیہ السلام الله ته موسی علیہ السلام الله ته یا الله ما تزاد وخیا الله وی لن ترانی اے تمانشیلی دے ہاں کدا غر ٹوٹی ٹوٹی نشو نو تمالی دے شی او کدا غر ٹوٹی ٹوٹی شو نو تمانشیلی دے ناغم تعلیق دے ناغم تعلیق نے خواہ تعلیق بالممکن دے او دا تعلیق بالمحال لے نو تعلیق بالمحال کے دے نشی او تعلیق بالممکن کے دے شی نو دا اللہ دیدار کے دے شی دا خو لوی تفصیل دی خو بهرحال دا خو مونږ وایو پاټین کې بیا کنه وکذالک نجزی المجرمین او بعض وایي چې د جمل نمرات رسای دا رسای ټیک نو رسای د ستري په سوم کې څه دي هغه لپاره خپل تاری مناسب خلک چې وایي د مچ په دوبور باندې هغه شعر وکذالک نجزی المجرمین او دارنگی من بدل ورکو مجرمان لهم من جهنم مهاد دیر پارا د دوزخ نه تلایدا ومن فوقهم غواش ومن فوقهم غواش او لپاسه په دی باندې دی اغوستن بڑستن وکذالک نجزی الظالمین او دارنگی من بدل ورکو ظالمان تا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل عمل کوي نیک منګه بوج نه چوپې نه عثمانه مگر دا د وس مطابق دا کسان چې دا جنتیان دي په جنت کې همیشه ونزانا ما فی صدورهم او لربو کومنګه چې دی پسینو کړي من غلن خیره تجری چې بهیږي من تاتین نهار لاندې د دې قبضینا او لاندې د دې د ونو د سور د ونو الانهار نهرونه د منګلونه لاندې نهرونه وقالوا الحمد لله او بدی سنا دا ټول صفاتونه د الله لپاره دي الذي غذات حدان لهذا چې منګه را وستو دې زیتا وما كنا او نو منګه لنهتدي چې راغلې دې زیتا لولا ان حدان الله کله من نه را رسول دې زیتا لقد جاءت رسول ربنا یقینا راغلی پیغمبران در رب زمانگا بالحق پرشتیا ونودو او आवाज بوشي دیتا چان تل کومل جنہ دا چې आवाज بوک رشي دیتا چې یقینا تاسو چې تاسو د پاره دا جنت ته اورستموها په میراث کې درک کړی شو تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب دا کارونه چې تاسو په دنیا کې کول ونادى اصحاب الجنه आवाज بوکی جنت یانا صاحب النار دوزخیانو ته ان قد وجدنا ما وعدنا چې یقینا منګه مونږ دا
چې موږ سره لواز کړی وو ربنا رب زمانگا حقا ثابتا فهل وجدتم پس آیت تاسو بیا مندو ما هغه وعد ربکم حقا چې وعده کوي تاسو رب تاسو رښتونی قالو نو بدی نام بالکل بالکل فاذن مؤذن نواز بو کی आवाज کون کے بینهم پمندنی کے اللہ نت اللہ دا چې لعنت د الله نه علی الظالمین په ظالمانو باندې الذين يصدون عن سبيل الله ظالمان هغه دي چې منع کوي خلق د الله د لارې نه ويبغون وجا او لټي په دې لار کې کوګواله وهم بالاخره کافرون دي په آخرت باندې کو پر کوي وبينهما حجاب او پمن دې دوانو کې وی پردا والل اعراف رجال او پردې پاغي سر باندې بئی نارینا دا اصحاب الاعراف جنت او دوزخ پمن کې پردا دا پای پردې لا پاسا اعراف ته لوړ ځای کنه د دیوال سر نو پاغي به اعراف وال نشي اعراف وال اغلی چې اغي نیکه او بدای یو شان شي ندی په انتظاری جنت تبزی خورسته رجالون دا ناری ندی یعرفونا چې پی جنی بدی کلن هر یو لرا جنتیانو لرا دوزخی لرا بسیمهم داغي پانا خوبانه ونا دو आवाज بو کی اصحاب الجنت جنت والو تا سب ہوئی ان سلام علیکم سلام دی پتا سمانے السلام علیکم جنتیانو السلام علیکم جنتیانو سلام علیکم سلامون سلامون کلامون کلامون قبول کے مرگرو لم يدخلوا دی باندې داخل شي دغه جنت ته وهم يتمون او دی وته ملری د جنت وایذا سورپت ابصارهم او کله چې وګرځولې شي سترګې لري تلقا صاحب النار طرف د خواندانو د وته دی خو باندې ګرځي سترګې سورې پت ته مجهول له اچانک به وګرځولې شي نو دي چې هغه جنتیانو د زخیانو ته وګوري نقالو نو وي بدی ربنا زمنګ روا لا تجعلنا مع القوم الظالمين یا الله موږ مگر زور دي ظالمانو سره اسنا استغفر خدا چې د سینو د شي دیسیو کی نا دیسی گئے ہاں دیسی نا ہوئے گئی قالو خوانا دا صحاب العراف آواز بو کی عراف والا آغی لوڑ مقام والا رجالن سکسانو تا سناری نو تا یاری پونم چی دیو پیجنی آغی لرا بیسیم آم داغی پتندو بانے یعنی پا دوزخ کی بیوینی او دی بی پیجنی حال کدا خواغا پلان کے ملک تے یلکه ملک صاحب یلکه وډیر صاحب یلکه چودری صاحب یلکه بابو صاحب الله دا خواغل کا بابو وانی کرام کنا الا او مساټیر کرام دا خواغه مساټیر دی هغه مستر فلان چودری پلان کې اگر دا خواغه پلان کې دی هغه ملک صاحب دی هغه وډیر صاحب دی چودری صاحب دی خان صاحب دی قالو نوې بدی ماغنان کوم هیڅ پکار رانلو پیدا در نکړه تاسو ته جمع کوم تاسو هغه جمع چې تاسو وی دا زما پټی دي دا می جیدادونه دي دا هغه دې پوری خوار دي او شاملات تنوم نخلاص دل بی غیرتا شاملات هم خرڅه تا خدای بدوانه جانا غر کا شاملات هم ستان نه زیاتی کی دې ته نه ګوري چې غریب سړی کور نمومي ستا پټی دي لوی شی پټی دي نو شاملات غریب لور کا او یا دا هیڅ چای سره شاملات غره سرکار شه نه نو دې مړیږي نو شاملات هم ده خوړم ده هغه هم خرڅې په غریبانو خوړونه نو دا خور نه دا میلګا دا خور چې راغلی په مخه ډیرو نه خور داسې یو خس کې پاتې شوی دی نور ټول چې دی دا خرڅ کو دغه کو په خلکو باندې وایي دا شاملات دي زمونږ دا هیڅ شی دي نه زیاتې کېږي دا به دی انشاءالله پشا کوي او قبر له به وړي دا به دی پشا کوي وایي ځکه چې دا پشا به دا پروتي اگر چې دلته به نور خلک پیدا اخلي خو دا پر املا به پروتي چقې به انشاءالله
دې دغه سي سموایا وای دغه سي زموږ دې سوې ما وای دغه شان دا دوم دغه شان او کنه اګورئ ونادى اصحاب ورته الله نه یره پکار دا قبر هر چا ته پروت دی په دې ورځو کې څومره لاړل د پنځروي الله دې وبخي څومره خوري کورونه دې زامنو څه شی وی ورته ځان سره د قشان لاړ په خاور کې ونادى اصحاب الاعراف نو الله نه ویریږي دا خدای د پاره د الله نه ویریږي غریبانو مدد وکړي وما كنتم تستكبرون لکټي د الله نه یره پکار دا قبر را روان دي حشر را روان دي سبب مرشي نو بیا بسکه نو بیا به چې د اخوار مولا سپور مولا لګیاو او خو سپور خو خبرې وی غوړې همنګ په عمل ونه کو نو اوس با په دوزخ کې غړې وې گئی اها اولای آی دا خلق دین وما کنتم تستكبرون او هغه چې تاسو ځان خو پاغه باندې تکبر یو کو اها اولای الذین آی دا خلق دین اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل لا ینالهم الله چې اور باندې کې دی الله تعالی به رحمت خپل رحمت ادخلوا الجنه حالن کې دي ته خوې شو چې جنت داخل شي جنت تا یا دی اعراف والو ته وای په دغه ټیم کې چې داخل شي جنت تا نو وای سیر به تاسو او نو تاسو غم جنې ونادا اصحاب النار او आवाज بو کی دوزخیان اصحاب الجنت جنتیان ہوتا ان افیزو علینا اے دا دوزخیان به اعلان دے جنتیان به الا پاسا نو دا دوزخیان بدا سی وی جنتیان ہوتا اے جنتیانو تاسو خو کلی میوه خورئ کلی وبس کئ نو تاسو وکئ داسی وکئ چان اپیزو دا چراتوی کیالی نا پمنگ بانے من الماء اوبو لگی اوبو خو پمنگ راتوی کا کنا او مما رزقکم اللہ او القو مما رزقکم اللہ یا راو غرزوی منگتا داغی نچی تاسولا اللہ رزق در کنے رے یو مانا خودتی راو غرزوی کنا یو پارا جنتیان بسوئی قالوی بجنتیان ان اللہ یقینا اللہ تعالی حرمهما حرامی گرزولی دی دا علل کافرین پا کافرانو بانے الذین کافران آغدی اتخذو دینو چی جوڑ کرے دے دین خپل لحون اے ٹوقا ساعت تیرول اے گپ شپو ولعبن او لوبا دیکھو دا دین نا لوبا جوڑا کری دا دا روجی نی لوبا جوڑا کری دا سہار ادشی ماس پخین را پاسی نیچی کئی کنا کئی او بیا نماز پخین نورستو چکری لگئی کنا نماز پخین نورستو چکری لگئی اللہ لعبن دینهم لحوا ولعبا او ثابت اور ناسی فیس بک تا او بربند صحیح کیا وی زما روجہ لرکا موبائل پر روجہ کے چی دے قرآن خپلی مخی تا کیدا ہاں موبائل دا ضرورت تا پر استعمالا والا کمانگ وز دا استعمالو نور دا دے سرکار مساتا دا قرآن سرکار ساتا دے وی زما پا موبائل کی قرآن شتے پا موبائل کی قرآن موایا قرآن مصاحب دیر شیدی راواخ لالو کچھ تکلیف برداشت کا او پاغی مصحف شریف کی یاد کا او پاغی کی تلاوت وکا چی ثواب دا زمیلاو شی نو پدے کی خطوز تلاوت کے وہ لگ روستو کو پہ گئی لگڑا جنے گڑی گی نو بیا سکے لسو شو پا ڈیران بانی منزون مکوا تلاوت مصحف کی کوا مصحف شریف راواخ لا ہاں یو دا سیزے دے چالتا مصحف شریف نشتے
نستا په موبایل کې دی جو خیر دی راوړو سوال وکړو چې الله تعالی په تعالی ثواب درکړي امید مصحف شریف وایا مصحف شریف لعبا لهم ولعبا لوبا تماشې کی جوړه کړی دا لوبا تماشې کی جوړه کړی دا یا الله په موږ رحم وکا وغرته الحیات الدنیا او دوک کړی دی له ژوند د دنیا پر یوم ننساهم پس نن ورځې موږ دی پریدو په دوزخ کې صحیح ده کنه صحیح ده 51 نمبر آیت د سورہ اعراف شروع شو صحیح ده شروع ده کنه 51 والیوم ننساهم پس نن ورځې موږ هیرو دی لرا کما نسو لقاء یومهم لکه څنګه چې دی هیر کړو ملاقات د ورځې خپل حاضر شي دادا وما كانوا بیااتنا یجادون او هغه چې دی پایتون زمون پورې ان زمون نه انکار کوونکی او په سبب د دې چې دی زمون د آیتونو انکار کوونکو ولقد جئناهم بکتاب او یقین موږ راتله کړو دي د کتاب سره پس ولناه چې موږ واضح کړو دغه کتاب دیتا علا علم په خپل علم سره هودن داسې حالت کې چې دغه کتاب او هدایت ورحمتن او رحمت لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي ځکه دا مستفیدین دي دا نو دې ته بیان مستفیدین هل ينظرون الا تاویلو دې انتظار نه کوي مگر انجام د دې د انکار یوم یاتی تاویلو هغه ورځ چې را بشي انجام د دې د انکار یقول الذین انو دې مراد مرګ دی او ورځ قیامت تا وای با کسان نسو چې پاتې کړو پرې خو دیو دا کتاب من قبل الذين مخکې په دنیا کې نو سب وای قد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلو زمونږ ته پیغمبران درم زمونږ په حق په حل لنا من شفاعه پس آیشته او زمونږ لپاره څوک سپارښیان ويشفعوا لنا موږ رښتیا وي رښتیا وي نو اوس کدي چې څوک سپارښیان یو زمونږ سپارښ وکړي نو ډیره بخښي چې موږ دې دوزخ ته نه زونو ډیره بخښي دا خود شي ګرام اور دی چې پایش پولنا چې پارش وکي زمونږه او نوردو یا موږ واپس شو یا الله موږ واپس ولېګا کنه نو چې موږ دنیا ته لاړ شو نو پنامل غیر الذی كنا نعمل نو موږ عمل کو سیوا دا غنه چې موږ کوم عمل کوو او جواب د دې په سورې فاتر آیت نمبر 37 کې ده الله وای ز بیوقفا مال دو کې راکې تعالی مال ګمر در کړو او بل ورتیر شو چې زبې واپس هم کوم خدای بیا اق خنزیر او حرامي وای او مثال مې ته پیش کړو وګورئ قد خسروا انفسهم یقینا دی بتاوان کې واچول خپل ځانونه او ځلانو ورکشل دینه ما کارو یفترون هغه چې دی جوړول ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله دې الذي غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمان نظم کا په سته ایامین پشپغ ورځو کې په مقدار د ورځو د دنیا یا پشپغ لمحاتو کې وغیرہ وغیرہ ها او ثم استوى على العرش بیا برابر شو پارش باندې او استوا چې دا الله استوا چې دا متشابهات دي اے الله خپل حکومت په خپل سنبال کړی دی نه ولیلا نه پیرلا نه نبیلا نه جنلا نه انسلا نه حجرلا نه مدرلا نه شجرلا هیڅلا الله سه اختیار نه دی اور کړی الله یغشی الليل النهار پټي شپه په ورځ باندې او شپه په ورځ باندې او ورځ په شپه باندې یطلبو حسیسا طلب کوي هر یو بلی لره په تلوار ایش پلا تیر شي نه پړق ورشي ورځ تیر شي نه پړق شپشي زیګن والشمس والقمر او سپوږمۍ او نور والنجوم والستوري وسخرات بأمره دا تابع دي د الله د حکم لا الا له الخلق خبردار خالص دا لپاره پیدائش ده هغه پیدا کول کې ول امر او حکم چلول دي او اختیار ده تبارک الله
برکتونه ورکوونکی صرف یو الله رب العالمین چې هغه پروردګار د ټول مخلوقاتو نه. ادعوا ربکم، رب له خپل رب تضرعا پاجزی سره وخفیا په پټه چغې مو باسه، پټ پټ الله یادوا، پټ پټ الله یادوا، چغې مو باسه. اخفا چې دا په ذکر کې دا ډیر ښه کار دی او په دې الله ډیر خوشحاليږي. الله اخفا غوړه ده ها، په دعاګانو کې اخفا غوړه ده. وګورئ اخفا غوړه ده. انه لا يحب المعتدين. ذکر امام سے پنځبانی امین ویل په زور ویل نه دی ښا. امین سنت چې هغه پټ ویل دي، ځکه امین دعا ده او دعا کې پټ ویل غوړه دي. وانه لا يحب المعتدين. یقینا الله تعالی چې نه خوښي تجاوز کوونکی. ولا تفسدوا في الارض. او التفسير كما مر في درسكم الجمعه. د جمعه په درس کې دلته مکمل تفصیل من کړی هغه پایل نبیا د سوره اعراف آیت نمبر 55 بیا وګورئ نو تاسو ته پته ولګي. ولا تفسدوا في الارض. ورانه ما کوئی پزماکه کې بعد اصلاحها رستو د دې د اصلاحنا ودعوا اور ابلی د الله خوفا وطمعا. ادا شان د کور پاغه درسونه کومسته ورجوي پاکه د تفصیلا ده. خوفا فیری سرا او طمع پتمی سرا. ان رحمت الله قریب من المحسنین. یقینا رحمت د الله نږدې ده نیکو کارو ته. نن خو یاره د خکته ناړو سره اجینو یا سنشته یا پلان کې یا ډینګره دا وره ورې چې تلی دی کو نندې چې مونږ وی چې راکا رښتیا لیکل ولې نشته هغه نو هغه څه چې ته هغه دا غوا ها راکا دا خو یو چې ته راغلی دی بیا خو راغلی خو زه خدای دې خیر راکړي وایي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوا رب الله. اورانه ما کوئی پزماکه کې ورستو دې دروغ والینا. الله زما کارو کړه په توحید باندې، تاسو اوس په شرک او په بدعت باندې ما خرابوي. ودعوا والله رب له خوفن پيری سرا وطمان او پتمی سرا. يربام کې او تمام کې الايمان بين الخوف والرجاء. دا مې توجي. ان رحمت الله قریب من المحسنین. یقینا رحمت الله نږدې دې نیکو کارو ته. وهو الذي يدعى الله ذات يرسل الرياح. چرا لګیا واغانی بشرن زیر ور کون کی بین یدی رحمته مخید رحمت خپلنا. حتی اذا رحمت دے باران حتی اذا قلت صحابا ثقالا. تر دې چې کله راپورته شي اقلت راپورته شي صحابا ثقالا وریز درانا الله ثقالا درانا لا انه نسجلوا شو نو سوقناه نو شړو مونږ دی لرا لبلدین هغه خار تا مېتین چې مړی وچی نو آلته په مونږه باران ورو او چې وانم جو خ غړې کې ورو مچ خطا باشي لکه نه سمېږي کنده خلک چې نه سمېږي غړې کې وره پانځلنا بیل ما پس را ورو مونږ پاګې سره وبو پاخرجنا پس را وباسو مونږ به پاګې سره من کل ثمرات دا قسمه میونه کذالک نخرج الموتى دارنګ مونږ را پیدا کو مړی راوباسو مړی الی د قیامت پر وتا سوم راوباسو لکه دا شین کې چې مې راوېستو لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. والبلد الطیب او اغزمک پاکا یخرج نبات راوباسی خپل شین کې باذن ربی په حکم در خپل. والذی او اغزمک خبوسا چاغا خورا دا اغا کاړجن دا اغا پلیتا دا اغا ګندا دا کاړجن دا. الله اکبر. والذی او غزمکا خبوسا چاغا اشړا لا یخرج الا نکدا نراو لا یخرج الا نکدا نراو باشی مگر گند بوټه مړغونه نکدا مړغونه یا نکدا یو سو ډکی نکدا هغه ته وایي چې یو سو ډکی
ماشاءالله. ها یا دا خبر زما یریږي کنه خدای پاک. خاطر 120 نه دا خو لمون پر دې پوهیږو. صحیح ده. او زه چې دا راتلو هغه ته وویل زه جو ښه ده نو الله دې خیر کړي. ها ګورئ الا نکدا مگر یو څو ډکي نکدا هغه یو څو ډکي چې راځي په ګیره کې هغې ته هم وایي. کذالک نصرف الآیات دارنګې موږ بیا بیانو خپل حکمونه لقوم یشکرون دا قوم د پاره چې شکر وباسي. لقد ارسلنا نوحا دې ته دلایل نقلیه. لقد ارسلنا نوحا یقینا منګه را لګلو نوح علیہ السلام الی قوم خپل قوم ته بقال نو ویلو یا قوم ازما قوم بعد دیږي کوي دی الله نشته تاسو د پاره اې د ټول پیغمبرانو به یو وینا ښه چې دی الله عبادت کوي بس. عبد الله الله مالکم من اله غیره نشته تاسو د پاره د الله نه سوا من اله سوک حاجت روا حاجتنا سر کون کې د الله نه سوا. انی اخاف علیکم یقینا زهریکم پتا سبحانه عذاب یوم عظیم د عذاب دور ذلوینا. قال الملأ من قومي او غټایټو مشرانو د قوم دنا ان لنراک یقینا منګینو تعالی فی ظلال مبین په گمراه کار کې. قال وی پیغمبر یا قوم زما قوم علی سبی ظلالا نشته ما باندې یو خاص گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه پیغمبر هم د طرف د پالون کې مخلوقاتو او بلغکم رسالات ربی رسول تاسو ته پیغامات در خپلوان سو لكم او نصیحت کوم تاسو ته خیر خوای لټوم تاسو او زه پویګم د الله تعالی طرف په اسمان چې تاسو پینې پویګی. آیا تاسو حیران یی دا چراغ لري تاسو نه نصیحت د طرف تاسو نه په یو سړي باندې تاسو نه چې وای رہی تاسو او دې لپاره چې تاسو بد شي د الله د عذاب نه لعلکم ترحمون او دې لپاره چې پتا سبحانه رحم وشي. فکذبون دی بار دروځن وغنو غلرا پس نجات ور کومنګ غلا کسان چې د مرګرو په کېشته کې او منګه غرق کړه هغه کسان چې دروځنی ګڼلیو آیتونه زمونږه یقینا و دې قوم امین لاند چقص ویلا عاد دا بل دلیل نقلی ویلا عاد او عادیانو تم لګل او اخاهم رورداغي هود علیہ السلام قال یا قوم او تبلیغ هود او دې ازما قوم عبادت کوي دی الله نشته تاسو لپاره حاجت روا سیوا دا غره آیات سنې ریږي او ځان نه بچ کوي د شرک نه. قال الملأ انکم او هغه غټایټو هغه مشرانو دا او ډیرانو ناس په ډیران وغیرہ غچو کفرو چې کو پرې کړو من قومي د قوم دا هود علیہ السلام نا ان لنراک یقینا من غینو تعالی رفی صفات فقمقل توب کې و ان لنظنک یقینا من خیال کو پتا باندې من الکاذبین د دروغ جنو. قالو وی پیغمبر یا قوم ما قوم نشته ما مانی یو خص بیوقوف تو لیکن زه پیغمبر هم د طرفه د پان کې مخلوقات او بلغکم رسول تاسو رسالات ربی دته فریضه نبی پیغامات در خپل وانا لکم ناسیون امین او یم تاسو د پاره ناسیون خیر خو امین امانتدار. او عجبتم آیات سو تعجب کوي انجاکم ذکر من ربکم دا شراغله تاسو ته نصیحت د طرفه د رب تاسو نه. الله اکبر علی رجل منکم په سړي باندې تاسو نه لینذرکم چې وای رہی تاسو د الله د عذاب نو وذکرو او یاد کړئ دې ته تذکیر انعامات اس جالکم خلفاء کله چې وګرځولې تاسو په یو بل پسرات کې من بعد قومینو ورستو آباد پزماکا خلفاء آباد پزماکا کلا من بعد قومینو رسول قوم د نوح علیہ السلام نو زادکم فی الخلق او زیات در کو تاسو په پیدائش کې بستتن پراخی د بدن او د مال وغیرہ. فذکروا اعلی الله پس یاد کې نعمتونه د الله لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. الله اکبر اعلی چې دا اعلی چې دا نعمتونو ته دا د الیون جمع ده لکه په بی ای آلاء ربکما تکذبان او الیون او الون ها اوس وکړه قالو دې اجیتنا اعتراض لکړي موږ ته نه عبادت الله چې موږ عبادت کوو د الله یو وحده یوازې دا و نظر یا خدای خیر یا
ها نګورې ځان په کوئی په خبره خام اجیتنا قالوا الها واذكروا رجالكم خلفاء قالوا دي خام ما كان يعبد ابانا دا حقی چې عبادت کو دا غي پلان نک زمنګا پاتینا پس راتلو کم تا بما پاغه ته دنا چې تزمن سره لوس کې ته چې زمنګ سره لوس کې نو بس پاغه باندې مونږ توکرات لو ان كنت من الصادقين کچری تو درشتیا وینکو نا ها نو تم پوه شو ها ګورئ قالوا اجئتنا هذا شنه قال نو پیغمبر قد وقالکم یقینا واقع شعر پتا سبحانی من ربکم نه طرف طرف تاسو نه سن عذاب وغضب او غضب اتجادلوننی آیات جګړه کوي زما سره پی اسماء په بار دنمونو کې سمیتموها چې تاسو یې خو دي اغیلرا انتم تاسو اباؤکم استاسو پلار نیکا چا تاسو یې خو دي تاسو پلار نیکه خو دي ما نزل الله بها نذر لګل پاغي باندې من سلطان سدلیل الله سدلیل فانتظروا پس انتظار کوئی انی ماکم من المنتظرین یقینا یمزود انتظار کوونکو نا پان جینا هول پس من خلاص اور کو اغلا والذین آمنوا کسان لچیمان راوړو ما هو دا سرا من نا خپل طرفا وقطعنا دابر الذین او پریکړې منګه زیلی دا کسانو کذبوا بیااتنا چې دروځنی ګڼلو آیتونه زمنګا وا ما كانوا مؤمنین او نو دی ایمان راوړون کی ویلا سمود اخام صالح او سمودیانو تلګلو منغرور داغي صالح علی السلام قالوا ویدو یا قوم عبد الله ای زما قوم عبادت کوي دی الله د یو الله نشته تاسو لپاره کار ساز سیوا دا غنا یقینا داغلی تاسو ته واضح دلایل طرف تاسو نه دا اوخه د الله دا دی توي نسبت تشریفی لک بیت الله ناقۃ الله لکم آیتن تاسو پر نه خرا د صالح علیہ السلام په نبوت باندې فزروها پس پریک دیدا چې خوراک کوي پس مګه کې عمر سوې دي تاسو تکلیفو تنیو بنسی تاسو عذاب دردناک واذکروا جعلکم واذکروا او یاد کړئ اس جعلکم خلفاء کله چې وی ګرځولې تاسو جانشین اے آباد پس مقامین بعد یادین رسول عادیانونا وبواکم او زیدر کو تاسو په الارض پس مکا کې وتتخذون من سولیا چې جوړوي تاسو په نر مزمکونه دي کې قصورن بنگلي وتنحتون الجبال او تراشی غرنا بیوتن د پاره د کوټو فذكروا اعلی الله پس یاد کې نعمتونه د الله ولا تاسو په الارض او مگر زي پس مکا کې مفسدين ورانه کون کی قال الملأ الذين استكبروا وی غټان واو چې تکبر کړو من قومي د قوم داغنا للذین اغه کسانو ته ایستوز اپو چا کمزوري کړي شو
لمن داغ چا لمن آمنا للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼل شي لمن هغه چاته امنه مينو چې ایمان راوړو دا مستضعفین خو د شومو چې ایمان نه راوړل نو دا هغه چې ایمان راوړو اتا منهم د دینا اتعلمون آیاتاسو یقین کوي عقیده ساتي ان صالحان چې یقینا صالح علیہ السلام مرسلون پیغمبر د امیر ربی د خپل رب د طرفه قالو نو وی انه بما ارسل یقینا من پاغه چیرې لګل شوی دی بي پاغه باندې صالح علیہ السلام مؤمنون مؤمنان یو قال الذين استكبروا نو یا کسانو چې تکبر کړو ان بالذي یقینا من پاغه باندې امنتم چې تاسو ایمان راوړی پاغه باندې به پاغه باندې کافرون کو پر کون کیو فاقر الناقتا فاقر الناقتا نو دی زخمی کړه غوخه واتو ان امر ربهم او نه پرمانی او کړه د حکم در خپل او وی دی یا سوال او تینا اے سوالیا رات لو کومتا بما پا غذاب سره تیدونا چې تم سره لوس کې ان كنت من المرسلین کای ته پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه نو ونول اغیل رچغه پاس بو پیدار جاسمین پس پریو تل وګر زیدل په کورونو خپلو کې جاسمین پړ مخې پراتا وتولى عنهم پس وګر زید صالح علیہ السلام د دینه وقال او وی یا قوم یزما قوم لقد ابلغتكم یقین ما ورسو تاسو رسالت ربی پیغامات در خپل ونصحت لكم او ما نصيحتنا خیر خوای وکړ تاسو ولكن لا تحبون الناسين لیکن تاسو نه خوښوي نصیحت کوونکی ولوتن او موږ را لګل لوط علیہ السلام کله چې وی د خپل قوم ته آیا تاسو راتله کوئی به حیاي سره په هغه به حیاي سب ما سبقکم چې وړاندېواله نه کړه تاسو نه بیا پاغي باندې من عادن هچا من العالمین مخلوقاتنا تروس پوری خدا کار چته چانه نه کړه انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتله کوئی ناری نه ہوتا شهوتن په خپل شهوت پورا کول سره من دون النساء او پریدای خزی بل انتم قوم مسرفون بلکی تاسو قوم یې زیاته کون کی وما کان جواب قومه انو جواب د قوم دغه مگر دا چی وی اخرجوم او با سید من قريتكم د خپل کلینا انهم اناس يطهرون دا انسانان دي دا چې خلق دي چې دي ځان پاک غني پس من خلاصي اور کو غلا او داغه منون کولا الا امراته مگر خزداغه كانت من الغابرين واغه د پات کې دن کنه په عذاب کې او منګه باران ورو په دی باندې باران ناکاره د کانو پنځور کې پکان عاقبت المجرمين پسو ګورا چې سرنګي شو انجام د مجرمانو انجام د مجرمانو چې سرنګي شو انجام د مجرمانو الله وإلى مدين او مدين والو تا لګلو مونږه خاوم رور دغي شعیب علیہ السلام قال نوید یا قوم عبد الله اے زما قوم عبادت کوئی د الله مالکم من اله غیره نشته تاسو د پاره حاجت روا سیوا داغنا یقینا داغله تاسو ته واضح دلیل طرفه درف تاسو نه پس پورا ور کوي پیمانه او تول ولا تبخسوا الناس او مکم او دخل کنا اشیاءهم شیء داغي ولا تفسدوا او مرانه مکوي فل ارض پس مکه کې بعد اصلاحا رستو د دې دروغ والینا ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره وردا ان کنتم کچری تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي ولا تخذوا بكل صراط او مکه نه په لار باندې توعدون چې تاسو یې راوي خلق وتصدون عن سبیل الله او من کوي خلق دلار د الله نه ډاکیا چو یاد شعیب علی السلام نه خلق من کوي من امن بی هغه څوک چې ایمان راوړي په دمانه وتبغون وجا او لټوي په دې کې کوګواله او یاد کوي کله چې وای تاسو لګو نو زیات کړئ ونسو یې زیات کړئ پاموال ابل اموال والبنین ونظروا او ګورئ کیف کان عاقبت المفسدين چې څنګه شو انجام دوران کارو ان کان طائفتم منکم کچری اورل تاسو نه امنو بالذي چې ما نوړي په هغه باندې ارسل تو به چې زرا لګل شي ما په هغه باندې او طائفتن خپل ډله داسې لم یو چې ما نوړي نو دوه ډلې شوي نو پس تاسو صبر کوئ الله حتا يحكم الله تر دې چې الله فیصله راولي عملی بیننا زمون پمینس کې او هو خیر الحاکمین
او هغه غوره فیصله کوونکې دی الله. قال الملأ الذين وی غټایټ واو استكبروا من قومي چې تکبر کړو د قومنا لنخرجنك خامخو وباسو تعالی را یا شعیب او شعیب والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړو ما کستا سره من قريتنا د خپل کلینا او لتعودن یا بتا سو داخليږي فی ملتنا زمون په دین کې. قال اولو كنا قال نو وی شعیب علیہ السلام اولو كنا کارهین اگر کوم بد غنو کیو استاد دې طریقې لرا ادیب ترینا مونږ جوړ کو په الله باندې کا ځمن درو ان عدنا کوم داخل شو په ملتکم استاد په دین کې ورستو دا غنه چې خلاصې را کړې الله مونږ له دغه پلیت دیننا او ما یکون لنا او نشته مجال زمونږه ان نو د پیا چې مونږه داخل شو بدغه دین کې الا ان شاء الله ربنا مگر دا چې واړي الله چې رب زمونږ دی وسع ربنا كل شيء علما راګر کړه دې رب زمونږ هر شی په خپل علم کې خالص په الله باندې موږ ځان سپارلې دي ای زمونږ رب فیصله وکړه زمونږ پمنځ کې او پمن د قوم زمونږ کې هغه حق فیصله خپل او یې ته غوړه فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه او وی غټایټو او مشرانو سردارانو او کپورسو کو پیر کړه د قوم ددنه کتا ستابي داری وکړه د شعیب علی السلام نو یقینا یې پتا سو په دغه وخت کې خامخا د نقصان مندون کنا فاخذتهم الرجفه پسونی ول دلرا زلزلی پاس وو پی داریم جاسمین پس وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخه پراته نسکور پراته الذين كذبوا شعيب هغه کسان چې دروغجن وګڼو شعیب علی السلام کعلم یغنو پیا گویا چې دینه وو سیدلی په دغه ځای کې الذين كذبوا شعيب هغه کسان چې دروغجن وګڼو شعیب علی السلام کانوا هم الخاسرین او دی نقصان مندون کی پس وګرځید د دین شعیب علی السلام او وی زما قومه یقینا ما راور سو تاسو ته پیغامات در خپل او ما تاسو ته نصیحت وکړو پس څنګه ز خپشم په قوم کافر باندې او نه دره لګره مونږه هیڅ یو کلی ته هیڅ یو پیغمبر مگر نیولیو مونږه او سیدون کدا کلی بالباساء پلو غسرا والضراء او په مرزونو سره لعلهم يضرون د دې لپاره چې دی عجزیو کې الله تعالی ثم بدلنا مکان السیئات بیا په بدل کې راوستو مونږه فزید بدحالی الحسنتا خوشحالی حتی عپو تردی چی دی زیاد شو وقالو اوویدی قد مصابا انا یقینا رسیدلو زم پلار نکتا الضراو تکلیفنا والسراو او خوشحالی فاخذناهم بغتتن نمانگا ونیول دلر ناساپا وهم لا يشعرون او دین پویدل ولو ان اهل القرى کچریوه کلو والا آمنو چیمانی راوڑے واتقو او ځانی ساتلوه د الله د نافرمانینا لفتحنا علیهم برکات من السماء نمونږ پرانستیو په دیوانی دروازې د برکتونو د اسمانونو والارض او د ځمکې ولکن کذبوا ولکن دي درو جنو غنل حق او غنو حق لرا واخذناهم نمونږ ونیول دلرا بما كانوا یکسبون په سبب د اغینا کارونو چې دی کول اپا من اهل القرى آیا بیری دی کلوالا اللہ آیا بچپشی کلوالا یا بیری دی کلوالا ایاتیوم ددین چرا شریتا باسونا عذاب زمنگا بیاتن دشپی وهم نائمون اوی دیودو او امین اهل القرآن یا بچپشی کلوالا یا بیری دی کلوالا ایاتیهم باسونا دا چراشی تا عذاب زمانگا دوحن پا وقت دا غارمی کے اوم یلعبون اویدی لوبی کون کی اپام یا ٹیم پاس کون کی اپامینو مکر اللہ آیا دیبا بچی دا اللہ دا عذاب نا مکر اللہ من عذاب اللہ فلا یامنو مکر اللہ پس نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذاب نا القوم الخاسرون نا اپامینو مکر اللہ آیا دیبی یری دی دا اللہ دا عذاب نا فلا یامنو مکر اللہ پس نبی یری کی دا اللہ دا عذاب نا الا القوم الخاسرون مگر نقصان مندون کی اے دا اللہ دا عذاب نا خو آغا سڑے بی یری کی گی چاگا نقصانی نور خصوک دا اللہ دا عذاب نا نبی یری کی گی اولم یادی للذین آینا دخکار شویدی تا آغا کسانو تا یری سون الارضا چاگا پا میراس کی اوڑیز مکا من بعد آلی اور رست دا غید اوسیدون کنا اللو نشاو سبناهم چې کوم غوښته نو برسول او دیتا عذاب فل بذنوبهم په سبب د ګناونو د دي ونذب على قلوبهم او موږ به مور ولګو پزنو د دي باندې په هم لا اسمون پس دی بناوري تلک القرى اے دانن چې ته پزمکه اوسې
نو په دې ځمکه باندې داسې خلق اوسېدل، داسې خلق چې هغې داسې خلق اوسېدل چې هغې خبره برو خو تللی دي ته اوس د هغو په ځای اوسې الله تبا کړي دي. نو دا سوچ ته ولې نه کوې چې هغه الله تبا کړي دي ما هم تبا کولی شي، نو ولې نه سمیږم. تلک القرآن قص علیک دا کلوالدی بیان کو منگا پتا بانی من انباء یادی واقعاتنا ولقد جاءتهم رسل بالبینات او یقینا داغلیو اغیتا پیغمبران داغی واضحات دلائل سرا فما کانوا لیؤمنوا پس نو دی چی ایمان راوړې بما کذبوا په سبب د دې چې دي دروغجن ګڼل او حق من قبل د مخکنا کذالک یتبع الله دارنګي مهر لګیا الله تعالی علی قلوب الکافرین پزرونو د کافرانو باندې وما وجدنا لاکثر من احد او موږ نه دي مونډلی موږ نه دي مونډه د اکثرو د دې لپاره من احد من وفاء احد پورا کول د وعده اکثر ټول خپل وعده نه پورا کوي. الله وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ او موږ نه دي مونډل اکثر دینه او یقینا موږ مونډل اکثر د دینه خامخ اوران کاری. نو ان مسقف من المخفف من المثقل او یا ان چې ده نو دا نافیه ده او دا الله چې ده نو دا په معنا ده الا ده. نو ان وجدنا ما وجدنا ندی مونږه اکثر ما اکثر د دینه لا فاسقین الا فاسقین مگر رانکاری الله. ثم بعثنا من بعد موسی بیا راولېږو موږ وروسته د دینه موسی علیه الصلوات والتسلیمات. ها ثم بعثنا من بعد موسی بآیاتنا الی فرعون بیا راولېږو موږ وروسته د دینه موسی علیہ السلام په خپلو نخو سره الی فرعون ته و ملئه او دغه غټایټو ته مشرانو ته وظلموا بیا نو دي ظلم وکړو دغې نخو سره یې نیوی نه منلې. فانظر کیف کان هغه نښې سوې المعجزات التسعه فانظر پس وګوره کیف کان عاقبة المفسدین چې څرنګه شو انجام د ورانکارو. وقال موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا زاستا زمره طرف د پروردگار د مخلوقاتو حقیق علی الله اقول اے حقیق ذکلکم علی ان پدې خبر لا اقول چې زبنوي ما علی الله په الله باندې الا الحق مگر رښتیا خبره. قد جئتکم یقینا ما راتل کړي تاسو به بینت من ربکم فواضح د سره طرف طرف تاسو نه فارسل مایا بنی اسرائیل پس وری آزاد کا زمون په مرګتیا کې بنی اسرائیل. قال نو وی فرعون ان كنت جئتا کچری تو چیراته دي کړي بیا آیاتین پسند خسرا په خپل پیغمبرای باندې الا نبوت کا نو فاتبها نو راوړه اغیلرا راوړه وای خیا کنه ان كنت من الصادقين کچری ته درشتیا وینکو نا فالقا عصاه نو غرزول خپل همسا فاذا هي صوبان مبين پس اچانک واغه اجزها کارا ونزا يده او روي وستول اسفل ترخنا فاذا هي بيضاء پس اچانک واغه پړقیدون کې تکسپین للناظرین د پاره د کتون کو. قال الملأ من قوم فرعون وی غټایټو مشرانو د قوم د فرعون نا ان هذا لساحر عليم یقینا دا خامخا جادوګر کار دی. یریدو پوهره یریدو غواړي ان یخرجکم چې تاسو باسی من ارضکم تاسو د زمکینا وما ذات امرون پسو کم کوئی تاسو. قالوا وی ارجه صبر ورته کواخه او ضرورتا وارسل فی المدائن اولیگا خارون تهاشرین دا غوندون کی د جادوګرو یا تو کبی کل ساحر علیم چراولی تا هر ساحر پوها استاد وجاء سارۃ نراغلو ساحران فرعون تا قالو نو وی دین لنا لاجرا خامخا یقینا خامخای و زمون د پاره مزدوری ان كنا نحن الغالبین کچریو منګه غالبو. قال نو وی فرعون نعم بالکل وانکم لمن المقربین او یقینا ی وتا سو خامخا الله ته نزدیک راشو ما ته نزدیک راشو نا انما خاص گیر بشي. قالو وی دی یا موسی علیہ السلام ایمان تلقیا یا ته غرزه ته یا خطا
او غرزوا و ایمان نکونا یا یو منگا نحن الملقین اول منگ غرزون کی تخپل سیر اچے کا منگ واچو دی دا موسیٰ علیہ السلام ادب وکو خواہ ادب وکو ادب قال نبیوت ایمان نصیب شو قال نبی موسیٰ علیہ السلام القو تاسو غرزوئی فلما القو پس کلا او دیتوئی اظہار عدم مبالات خواہ اظہار عدم مبالات اگرہ القو سہارو آیون الناسانو جادیو کو نظر بندی وکڑا پسترگو دا خلقو استرحبوهم او دا خلق ہوئی رول وجاؤ اورات نے اکڑو بسیرن عظیم پسیر لوئی سرا واوحینا الى موسیٰ منگا وحی حکمکو موسیٰ علیہ السلام تا ان القی آسواق دا چو غرزو اخفلامسا چوئی غرزو والا پیدا ہی تلقفو پس اچانک داوا چراخ کودلی او تیرولی ما غیا پکون چی دی جوڑول تلقفو لقیپا در سمیعانا دیخوا دا بابی سمیعانا لقیپا تیرول بغیر دا شخون نیوشی تیرول دیتوی لقب لقیپا یلقفو دا سمیع باب نده فوقال حقو پس خار شواق وبطول ما کانو یعملون او برباد شو آغا چی دی کول فغلیبو پس دی کمزوری شو هنالکا پدغ وقت وانقلبو سواغرین او گر زیدل زلیلا فولقیا سارتو عجزا زلیلا اولقیا سارتو او پریو او اورزولیشو سائران ساجدین سجدت کون کی قالو ویدی آمنا برب العالمین من ایمان راوڑے پا پروردگار دا مخلوقاتو چی پروردگار دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام دے قالا فرعونو اوی فرعون آمنتم بھی تاسو ایمان راوڑ پدوانے قبل ان آذن لکم مخیر دینا چی اجازت مکڑوے تاستا انہا ذا لمکرم مکرتمو دا خامخا تدبیر دے چی تاسو کڑے دلرا فی المدینتی پخار دا مصر کے دا پخار دا مصر کے او تدبیرو چی تاسو کو لتخرجو منها آلہا چی تاسو باسر دینا او سیدن کی ندے وسو پتا علمون پس درد چی تاسو پوشئی لوقت پیانا ایدیاکم خامخا پریکم بلا سنستاسو او پیستاسو عدل بدل ثم لو صلیبنکم اجمعین بیا بتاسو پسولیکم اٹھول یعنی پانسیکم بیو قالو ویدی انا الى ربنا منقلبون یقین مخفل رب تا تلن کیو واپس کی دن کیو نچی پا بی غیرتی ورزو نو پا غیرت ولی نورزو وما تنقیمو من ناوتا سازان دراکی منگلا اللہ ان قامن نا مگر پا دی خبر چی منگی مان راوڑے رہے بی آیات ربنا پا نخد رفل لما جاعتنا کرے چا غنخرا لی منگتا ربنا اے زمنگ ربا پریغالینا راتو کی پمگانی صبرن صبر و توفنا مسلمین او منگ لمرگ راولی بدا سیالت کی چمنگ تابیداری استا مسلمانانیو وقال الملو من قوم فرعون او بیاغی مشرانو دا قوم دا فرعون اتذرو موسیٰ تا پریدی موسیٰ علیہ السلام وقوم و قوم دا دولی افسیدو فی الارضی چورانیو کی پزمکا کی ویزرکا آلیاتک او دے ویزرکا او پریدی تالرا و آلیاتک اوستا خدایان هم نمانی قالا سنقتل ابناهم اوی مو فرعون زبر وجنم زامن ددی ونستایی نساهم او جوندی با پریدما لون ددی او ددی تفسیر کا مامر رپی سورہ البقرہ انا فوقهم قاہرون یقینا من گیو پدی بانی غالبون قاہرون غالبون قال موسیٰ علیہ السلام لقوم اخبر قومتا استعینو مدد غاڑی باللہ دا اللہ نا واسبرو او صبر کوئی ان الارض للہ یقین ازما کدا اللہ لا یوری سوا پا میراس کے ورکی دیل من آغا چاہتے شاو چی غاڑی من عبادی دخلو بندگانونا والعاقبت للمتقین او انجام آخری چلے آغا دا پرزگارانو دے قالو ویدی اوزینا مولا تکلیفنا را کرشو من قبل انتا کینا مخیر دینا چیتا رات لکڑی منگتا ومن بعد ما جیتنا ورستو داغینا چیتا منگتا رات لوگو مخی هم تکلیفنا و ترالی هم تکلیفنا دا سنگا بعض وی چې دا خبره دی د تسلی د پاره کړی ده چې اے موسی موږ د تکلیفونو نه عادت نه یو ستانه مخ کوم دی فرعون موږ له ډېر تکلیفونو را کړی دي نو اوس دی را کې خیر ده امین بعد ما چیتا قال او موسی علیہ السلام اسا ربکم نزیدا چرستاسو قال اوی موسیٰ علیہ السلام اوی موسیٰ علیہ السلام اوی موسیٰ علیہ السلام اوی موسیٰ علیہ السلام اسا ربکم یقینا رب تاسو دے ان یهلک عدوکم دا چې هلاک بکی تاسو دشمن
ويستخلفكم او آباد بکی تاسو پزما کا فی الارض پزما کا کې پدې ردی یعنی جانشین پینظرا کیف تعلمون پس الله ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ تعملون ولقد اخذنا آل فرعون ويقين من نولو فرعونيان في السنين فقحتن سرا ونقص من الثمرات وفكم والد ميو سرا لعلهم يذكرون ددير پارا چې دي نشيات واخلي فاذا جاءتهم الحسنه پسکل چراغ لدی ته خوشالي قالوا نوي بدي لنا هذه دا زمن حق ده دا زمن دا پارا دا زمن حق ده ها وین تصيبهم او کوبر سيرته سيئاتن سبد حالي يطيروا ندیبا بدپالی نیوا بی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام بانے ومماو او پاغا چاچی دا مرگریو ادا خبردار انما طائرو من اللہ یقینا بدپالی دی چرا دا اللہ سررا ولیکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر دی دین نپوئی اللہ یعنی دا بدپالی دا اللہ را طرف دا ذکر دی اعمال خبیث دی نو اللہ والا سزا ورکڑی وقالوا او ايدي مهما تاتنا به مهما تاتنا به هر نخ مهما هر نخ چی تاتنا به چترات لکه منتا پاغي سلام من آیت اند سنخنا لتسحرنا بها چت جادو کې من باندې پاغي ومانا انو لك بمؤمنين پس نیو من پتا باندې یقین کون کی مان راوړون کی فارسلنا علیهم الطوفان نو من راولې گو پدی باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپگی والزفادیا او اغا چندخان والدما او وینا آیات مفصلات اندانخوی جدا جدا فاستکبرو پزی تکبرو کو وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمو ولما وقع علیهم الرجو او کلچ واقع بشو بدیوانی عذاب قالو نوی بلیا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادولنا ادعو ربکا اوغارد رخفلنا بما آہیدہ اندکا فهاغی چی لوزی کڑی رستا سرا لئن کشبتا نرزا کلرزی کو زمانگ تکلیف لنؤمنن لکا نونگ بای ایمان راوڑو پتابانی ولنرسلن معاک بنی اسرائیل او بلی گستا سرا ستاپا مرگتیا کی بنی اسرائیل آزاد بیکو فلما کشبنا نو رزا پس کل چلر بکو منگ ندین تکلیف الى اجلین تریوینیٹی هم بالغوه چی دی برسیدون کی واغیتا نو ازا هم ینکسون نو اچانک و بدی چی ماتا بیکڑا خفلا وادا فانتقمنا منهم نمونگ بدل واغا سور دینا پس غرق کرل منگا پاغی لوی دریاب کے زکا چی یقینن او دی چی در روزنی گنل آیتو نزمنگا او دی زمن اداغینا غافلین نا خبرا واورسن القوم اللذین او پا میراث کور کرمنگا قوم حاغتا کانو استضعفون مشارق الارض چیو آغی چی کمزوری کڑیشیو پاغی مشرقی اطراف دزمکی کے ومغاربها او پاغی مغربی زمکو کے نو مغربی زمکو نمراد شام دے او دا مشرقی زمکو نمراد مصر دے اللہ تیاغا بارکنا پیا چمنگ برکتنا چولیو پاغی کے او تمت کلمت ربکا او پرشوا آغا وعده درفستا الحسنا خیستا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل بانی بما صبرو پا سبب دری چیدی صبر کرو و دمرنا ما کان یسناو او منگا تباکو آغا چیدی جوڑول فرعون و قوم داغو وما کانو یعرشون او آغا چیدی اللہ سپرنا چول یعنی بلڈنگو نی پورتا خیجوالا وس یو بلڈنگ بل دغه د شروع ده غټ مارکیټ شروع دی و چې دا به وچتای د خزو مزي مارکیټون له زور ورکو وګورئ بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وتمت كلمة ربك الحسنى او پرشوا وعده درفستا غرا علی بنی اسرائیل بانی خدا خوشو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر آیت 138 سورہ اعراف نحم سپارہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او منگا پوری سل بنی اسرائیل پا دریاب بانی پاتا والا قومین نپس درالو یو قوم تا یا کفون علی اسنام اللہم کی عبادتی کو خپلو بطانو تا قالو نویدی یا موسیٰ جعل لنا اے موسیٰ علیہ السلام او گر زوا زمنگ دا پارا جوڑ کا زمنگ دا پارا اللہ انداز خودے
کما لهم الیا لکه څنګه چې دیره پاره دی اے زمونږه غالا انویزیبل ده اخو موږ نه نو ټیک دا خدای زمون خدای او ویزیبل خدای خو هم پکار دی کنه چې په نظر خو راځي کنه ویزیبل پکار نه چې موږ خو یې نه کنه نه لکه هغه ویزیبل چې خو کیلو نه ای څه شي الله قال انو موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون یقینا یی تاسو یو قوم ناپوها ان هؤلاء یقینا داخلك چې ده متبرون دا تبادی برباد دي ما هم پی سره داغه نه چې دی پاغه کې وباطل او برباد دي ما کانوا یعملون هغه کارونه چې دی کوي د دې خو هیڅ فائدہ نشته دا خاصه پښړو سر دی ځان له ګناونو پیټي جوړي بیا کو بودا سکوي قال نووی موسی علیہ السلام غیر الله یبغیکم آیا سوا د الله نه زولټون تاسو لپاره الہن خدایان وهو فضلکم او دغه اصلي خدای تاسو چې الله هغه تاسو غوړه کړی العالمین په مخلوقاتو د وخت تاسو وإذ انجیناکم او کله چې موږ تاسو نه خلاصې در کو دي ته تذکیر نعم او کله چې موږ خلاصې در کو تاسو لا من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې رسوي تاسو ته سوء العذاب ناکار عذاب یقتلون ابناءکم التشدید للتشدید چې په سختۍ سره قتل ول تاسو ځامن ويستحيون نساءکم او ژوندې پرې خو دې تاسو لونه د چجمنګي د پارا د چجمنګي د پارا د چج خزلې د پارا چې دا بلوي شي نو موږ له بیا مزدوریانی کوي زمونږ ډیرانو نه هغه وسپا کوي موږ لا لوخین زی او فی ذالکم بلاء من ربکم او پدې کې تاسو د پاره ازمه خو طرف د رفتاسو نازم ډیر لوی وواعدنا الله وواعدنا من لو زاغست موسی علیہ السلام 30 لیلتن د دیر شو په واتممنا امن پورا کړیا غل ربی 10 ولس نور سرا فتم میقات ربی پس پورا شو هغه وخت مقرر در رب دو 40 لیلتن سلوی خوشبو سرا وقال موسی او تاسو ویل شو چې دای مسواک والو نو سلويخت جوړی شوې او تاسو له شیو چې دغه وګم چې نو دا د خلی نه ده دا د مېدې ده او وقال موسی مسواک پروژه کې معنا نه ده ها ټوت پیس بنوي ها اسی برشت شواله شي وقال موسی علیہ السلام لاخي خپل ورور هارون علیہ السلام او خلقنی زما خلیفہ شاه یعنی زما په دې کې دعوت ورکوا پی قومي قوم په بار د قوم زما کې واسله او روغرا ولدی ولا تتبع سبیل المفسدين او خطابیداری مکو د لارې دوران کارو ولما جاء موسی وکله چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا زم ملاقات تا هغه نیټه مقرره تا وکلمه رب او خبر وکړه سره رب ددو قال نو دو ویر به زماره به ارینی ما تو خیا انظر الیک ذو ګورمتا تا زکه مکالمه مع الحبیب تتشوق الى الرؤيا کله چې محبوب سره سره خبرې کوي نو وی چې ما لګولې ده کنه وای ما ولې نو الله رب العزت خبرې ډېری خایستا نو جواب څنګه خایستا انسانانو کې داسې کېدای شي چې خبرې ډېری خولې خایستا ته وی چې دا به د جنت هوري ځکه خبرې ډېری خولې کوي او چې ورته وګورې نو خالص مګي خبره پوهیږي نو انسانانو خو دې شته ځکه چې انسانان عاجز دي کنه عجز دي اوس الله رب العزت چې له څنګه دا خبرې خایسته دي صراحه اګورې وقال موسی لاخيه خام اخلقني قال رب يرني انظر اے موسی علیہ السلام ویا الله ما تزان وخیاستا دا خبرې ډېرې خایسته دي چې کلام دې دومره خایسته ده
چې کلام دې دومره ښایسته دی نو ته به څومره ښایسته یې. ولما جاء موسی لمیقاتنا. ها اوس بن اسرائیل چې کله وی مونږ ته الله ځان وخینو پاغي تندر را خلاص کو په یو ځای دل کړل او موسی علیہ السلام ما ته ځان وخیا نو الله په رحمتونو ورول. دا ولی څوک جواب راکولی شي؟ دا جواب به ان شاء الله کې راشي بیا به تاسو ته کرانه وي. ها قال لن ترانی او وی الله هرگز تمانی شي دې ولکن انظر لیکن وګورا ال الجبل غرتا فین استقر پس کده ټینګ پاتې شو مکانا پاکانو په خپل ځبانه پسو پترانی نو زرد شتو ما ویني. الله لکه لیکل ما تاسو نه دا خيږي لیکل یو ته کې نشي لیکل. ها ګورئ فلما قال رب ارني انظر فلما تجلى ربه پس کلام قال پین استقر پس کده ټینګ پاتې شو مکانو په خپل ځای باندې پسو پترانی نو تب ما ویني. فلما تجلى پس کله چې الله تجلی وکړه هغه پړق کو رب ددو لیل جبل پاغه غربانه جعله دک نوې ګرځو هغه لرا دړي وړي. وخر موسی صيقا او پریوت موسی علیہ السلام بهوشا. ایو سړي وی کنه قران کړه لکه په دې کې غلطي او څنګه غلطي او خر موسی پکې نه نو خر خود موسی عليه السلام نو خر خود عيسى عليه السلام. ایو ابل ته لکه په قران کې د نسوار ذکر شته خدای دې غار کې د نسوار ذکر فتنی وقال بالنسوار اشاره مې دي. الله پسو پترانی. ها فلما پاقا پس کلا چې پهوش کی راغه قال نو وی سبحانك اے پاکی تو یا الله توب تو الیک از توبو باسم تا وانا اول المؤمنین او یمزو اولم به د مؤمنانو نا اول د مسلمانانو نا. قال یا موسی او وی الله اے موسی ان استوپیتو کا یقینا ما تو ورکړی ال الناس په خلق باندې بی رسالاتی و پیغامونو خپل سره او بکلامی او په خبرو خپل سره. فخذ ما اتیتو کا پس قبول کا واخلا عمل وکا هغه چې تعالی ما درکړي دی حکم من الشاکرین او شتر شکر وستون کنا وکتبنا له بلال واه او مونږ لیکلو هغه د پارا پاغ سختو د تورات کې من کل شی داری خبري حکم ضروری نه موعظتن چې واغ نصیحت او د حالت کې چو نصیحت وتفصیلا. ها د موسی علیہ السلام سوالو شفقتن و حنوتن او داغو سوالو زدن و عنادن. ها وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا او تفسير لكل شيء د پاره دار خبري ضروري. فخذها پس واخل دا بقوه طاقت د عمل سره اے په مضبوط عمل سره. وامر قومک او حکم وک خپل قوم ته یا خذو چې عمل کوي بیا اسنه لدی په خلق حکمونو. سوریکم دار الفاسقین زرد چې وبخیم تاسو ته انجام دوران کارو ساسری په زرد چې اړوم ځان آیاتی د خپل آیاتونو نه الذين كسان يتكبرون في الارض چا تکبر کوي بزمکه کې ما هیڅ به حساب چې دا تکبر سره دا حق نه دی د پارا بغیر الحق چې دا تکبر د حق نه جوړیږي. ويرو کل آیت نو کدی ویني هرنه خلا یمنو بیا ندی ایمان راوړي پاګې باندې ويرو سبیل الرشد او کوي نه دی لار د هدایت لا تخذو سبیلا نو نه جوړه غیل لار
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ أَوْ كَيْنِ دِلَارَ گمراهی يَتَّخِذُوا سَبِيلًا نو جوړیا غیر لار ذالک بأنهم كذبوا بآياتنا دا زکا چې دي دروژن ګڼل آیاتونه زمونږه وکانوا عنها غافلین او دي دا غیر نه خبره والذین كذبوا بآياتنا کسان چې دروژن وګڼل آیاتونه زمونږه ملاقات د آخرتهم برباد شو عمل نه دي دله بدل بنور کوي کی مگر دا چې دي کوي او ونیو قوم د موسی علی السلام رسولتلو د موسی علی السلام نه د کالو دا غینا اجلن خې جسدن جسم والا اے بدن والا له خوار چو داغه आवाज وار فوار عالم يرو آیا دین لیدو انه یقینا شاندار لا یکلم چې داس خېچره لا یکلم خبرین شکوله د دې سره ولا يهديهم سبيلا او نه د خوې شلار اتخذوا دي جوړ کاغله رخده وکانو ظالمین او دي مشرکان ولما سقط في ايديهم او کله چې ورزول شو داس خې د دې په مخ کې دریاب تا یو معنی دا او دویم ولما سقط في ايديهم او کله چې د پیمانه ورأو انهم قد ضلوا او دی ولدو چې دی خو یقینا گمراه شوی دي قالوا نو دی لئن لم يرحمنا کچری رحم ونکو پمنګ باندې ربنا رب زمنګا ويغفر لنا وين بخل من تعالی کو گناہوں زمنګا لنكونن من الخاسرين نشو من نقصان مندن کنا ولما رجع موسی کله جواب پر موسی علیہ السلام الى قوم خپل قوم ته غضبانا ډک د غسینا صفا ډک د غما قال نو ویدو به سما خلقتمونی ناکار دی هغه چې تاسو کم کارو کو زمانه ورستو هغه کار چې تاسو جوړ کړی دی من بعد زمانه ورستو قال او موسی علیہ السلام به سما ډیر بد دی هغه کار خلقتمونی چې تاسو جوړ کړی دی من بعد زمانه ورستو اجلتم امر ربکم ایتاسو تلوار وکړه د حکم در خپلنا والقل الواح او کی خودی په تلوار سره تختیر تورات واخذ براس اخی او بس ورمنډې کړې په خپل ورو یو ځکه غلاو شو ډاکو شو ارڅ چوش څوک بنسي اول به مشر نشي دا علاقه اکثر وسره لاشي اس پته نه لګي ما ته وکړ نو تبا اسی چل کې سیده بایرانه سي مشر برانه سي هاګورئ ساسری پو واخذ براس یاخی اور وینیو رور د ارسر درو خپل یجره الی چرخ کو دوی ځانتا قال ابن امه وې دو زویا د مور زویا قالت رحما لکه سورۃ طه آیت نمبر 9 د مور زویا ان القوم استضعفوني یقینا دې قوم ز کمزور کړه مو کا دو یقولوننی او نږدې وجلې ولا تشمت بی الاعداء پس مخوشاله په ما باندې دشمنان او مگر زو ما سره د قوم ظالمان قال نو وی در رب زما رب یغفر لي ما وبخا ولی اخي او زما رو بخا او داخل کومه بخپل رحمت کې ته ډیر زیات رحم کون کې درام کون کنا یقینا هغه کسان چې وي نوسته په عبادت باندې او توبه ونه ایستا دا سره وایي غره او توبه ونه ایستا دا توبه ونه ایستا سره وایي دا به ما پاتې کوي ولم یتوبو سینالهم زرد چوبر سیدی دا غضب من ربهم د طرف درب د دینا وذلت او رسوائی په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او دارنګ موږ بدل ورکو دروغ جوړون کو تا والذین عملوا السیئات او کسان چې کینا کار کړن ثم تابوا من بعدها بیا توبې او بشرو سنای نو امن ایمان راوړي ان ربک من بعدها کن رب استور سناینا خامخا بخون کې دې رحم کون کې دې او کله چې سکتا موسی لاړ د موسی علی السلام نال غضب او غصه اخذ الالوان راوي غشتي تختیر تورات وفي نسختها په مضمون داغه کې او په لیک داغه کې هودن هدایت رڼا او رحمت او رحمت للذین دا بیان مستفیدین دا هغه کسانو د پاره هم لربهم چاغي د خپل رب د پاره خپل رب نه يرحبون يريدون کیو واختار موسی او غرق موسی علیہ السلام قومو د خپل قوم نسبین رجلا او یا کسان لمیقاتنا زمنګ د ملاقات د پاره فلما اخذتم زګ دیوم تورات نمون من به علمونو چې الله مون ته خپل وای نو الله وی او یا کسراواله نه چې بوتل نو الله ورته دا زما کتاب دی
دیوی منگ تا دی اللہ و خیزان نو اللہ پی مرگ راوست تاسو خدای غارتا فلما قضتهم الرجفة پس کله چونی والآغیل را زلزله او چغی قالا نوی موسیٰ علیہ السلام ربی زما روا لو شیطا چتا غفتے احلکتهم چی حلاک کول دی دلرا لو شیطا کتا غفتل دی علاکتو نو احلکتهم نو تابا حلاک کڑیو دلرا چی اللہ چتا دی حلاکت غفتو نو بیا خو به حلاک کړیو من قبل ردینا مخکې و ایایا او زموږ وسره وجلم وا خدا خلقو زمخه نو دا خو ما راوستل اوس با کوم چې را شمه وای چې تاسو سړی مړ کړل او غټ حرامیان دي ولما خام اتولکنا آیت من هلاکه بما پال سبحاو منا چکړه دې هغه پاغي کار چکړه دې بیو کو په زمنګ دا خبره خو یو سو بیو کو پکړی دا تا هټول پدې دل کړل دی الله دا موسی علیہ السلام الله پیغمبر دې باندې کو جلال راځي جلال دا دې کولې شی بل څه دا خبره الله په مخ کې نشي کولای ها او کنه ان هي الا فتنتکم نه دا مگر ستا امتحان دې تو دل بها من تشاو بیلاری کې پدې سره سوچ غواړي او ہدایت کې پدې سره چاته چې غواړي انت ولیونا زکه چې ته پیژنې کنه مونږ نه پیژنو مونږ اکثر دوک شو کنه نامه پوری کړې پرې خو نه اخ خپل برابرۍ مونږ رسم سره نه پلمنه مونږ کیږي داغه نه غټ حرامي او خنزیر بل نو یا الله ته پیژنې خو مونږ نه پیژنو انت ولیونا ته زمون کار سازي فغفر لنا پس مونږ ته بخنه وکور همنا او په منګره هم وکوان ته خیر الغافرین او ته غورا بخون کې د بخون کنا وقتب لنا اولی کله موږ د پارا په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنتن خوشالي او په آخرت او په آخرت کې حسنتن هغه بدله د نیکی ان هدنا الیک یقینا من توبه واسطا هدنا الیک تبنا الیک قال عذاب یوسف وی الله عذاب زما رسی هغه چاته چې زغوانم ورحمت او رحمت زما چې وصیات راګیر کړي له کل شین هر یو شی لرا وساقتبها فزردا چې لیکم دا رحمت خاص چې للذین دا کسان د پاره تقون چا غزان ساتي د الله نه پرمانه نه ویوتون زکات اور کوي زکات و الذین هم بیااتین یؤمنون او هغه کسان چې په آیاتونو باندې ایمان راوړي الذین یتبعون الرسول یهودی دا زمون صفاتونه دي نو الله وی بیوقوف داستا سن دي نو فرمای الذين دا هغه کسان دي تبعون الرسول النبي چاغه تابعداري کوي د پیغمبر چاغه نبی د الله له الامیات چاغه امید الذي هغه یجدونه چې دی مومن هغه صفاتونه مکتوبن لیکل شوی اندوم د دې سره په تورات او انجیل په تورات او په انجیل کې نو تاسو خو په پیغمبر ایمان نه راوړی لر شي تاسو په دې کې نه یامرون بالمعروف حکم کوي ته نه کوي وینهاهم عن المنکر او منع کوي دلته د بدنا ويحل لهم الطيبات او بیان حلال والے د دینه پاره د پاک شینو ويحرم او بیانې د دینه پاره حرام والے او بیانې د دینه پاره حرام والے الخبائث د پلیتو غند شینو ويذو عنهم او لرکې د دینه اسرام بوجونه د دی والاغلال او توقنا التي كانت عليهم شوب دی باندې یعنی سزا ان په دی باندې کوم شیونه حرام ګرځول شو او دې په شریعت کې چې کومه سخت وي ګران حکمونه هغه مراد دي فالذین پسا کسان امنو چې مان راوړې بي په قرآن وعظ پیغمبر باندې وعظروه او د عزت یو کو نسورو او د مدد یو کو تبع النور الذی او تابعداري وکړه د هغه رڼا انزل ما او چې د سره نازل کړی شي دا چې قرآن دی او حدیث اولئک هم المفلحون دا کسان چې دا کامیاب دي قولوا یا ایها الناس خلقو انی رسول الله یقینا ز پیغمبر د الله مې کوم تاسو جميعا ټول ته پيوځه الذي هغه ذات له ملک السماوات چې هغه په اختیار کې بادشاہي او الارض او زما کرا هغه په اختیار کې بادشاہي د زما کې اسمان او د زما کې لا اله نشتره لا یقدمان دغی الا هو مگر دغه یو الله دی یو هی ژوند کول کو جو می تمړه کول کوي پس ایمان راوړي په الله باندې او دغه پیغمبر باندې چې هغه نبی دی امید دی الذي هغه یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې او کلمات او د الله په وعده په حکمونو باندې
واتبعوا او د تابعداري وکړئ لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو باندې غلا شئ. ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام امه یو ډله ده یهدون بالحق چې خونه کوي خلکو ته د حق الله چې خونه کوي خلکو ته د حق چې خونه کوي خلکو ته د حق و به یادلون او په دې حق باندې ژوندوم تیری او فیصله هم کوي. وقطعنا مسنت عشر نقیبا او منګه پریکل اغیلرا پلسو الله نیمه سی پارا بس نور نه کیږي ها نشته زمزه ها کی ګوري وقطعنا مسنت عشر اسباطن او منګه تقسیم کړل دلرا په ایشنته عشرت اسباطن په دولسو خاندانونو کې امما ټولګي واو هینا اله موسی خاندانونه واو هینا اله موسی موږ یو کړ موسی علی السلام ته اذ استسقوا قوم کله چې وبو غفر دنا قوم ددو انیز ری بیا سوا کل حجر دا چې وا پام صاح په باندې غټ پم په جساتو نو پس رواني شوې لګي منو داغه نه سنت عشرت عین دولس چینه او بیا زیات شوې قد علم كل دولس چینه بیا زیات شو معنی چې تیز شو وو تیز شوی ځکه چې مخکې ذکر دی پن پجرات په سوره بقره کې قد علم كل ناس مشربهم یقینا پیجندو هر یو ټولګي خپل غدر وذللنا عليهم الغمام او سوره کړي موږ په دی باندې وریا او راولېګل موږ په دی باندې ترون جبینا نوړه ځان کلو خوري من طیبات ما رزقناکم پاک هغه چې تاسو موږ درکړي دي او موږ او دې زموږ نقصان ونه کولی کې نو دي په خپل ځانونو باندې نقصان کون کی وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا کله چې ویل شو دي ته چې اوسېږئ هذه القرية په دې ښار کې وکلوا اخرى منها الذين حيث شئتم کم ځای چې تاسو خوښئ وقولوا اوایت حطة چې یا الله زموږ ګناهونه ورېجو او ادخلوا الباب او داخل شي په دروازه د ښار سجدن پاجزۍ سره نغفر لكم نمون بهو بخو تاسو ته خطیئاتکم ګناهونه ستاسو سنزيد المحسنین زرد چې بدله به ورکوم نیکو کارولا فبدل الذين ظلموا پس واغستا کسان ظالمانو منهم الذين قولا وینا غیر الذي سوا دا وینا نه قیل لهم شدید او الیشوا فارسلنا علیهم مرزن پس راولې کوم په دی باندې عذاب من السماء د اسمان نه بما كانوا یظلمون په سبب د دې چې ظلم کو واسالوا ما تاسو کړی دي ان القريه التي فبارد کلیاغه کې كانت حاضره الباره چې واغه آباد بغاړه د سینم اغه اصحاب الصف والا از یادون پی سب تی کرے چاگی جاتے کو فبارد ادب دو رزید خالی کے از تاتیم ہیتانو کل چراتل بدی تمہید دی ہیتان دہود جمالا یوم سب تیم پورزید حبتی دی شرعن خکارا دو بو سر تبارا خطل و یوم لا یثبتون او کل چی بورز دا خالی نوا لا تاتیم نبرات للدیتا کذالک ان خبرت قشانونو الامر کذالک خبرت دسیوا چې نبلو منګه امتحان کو په دی باندې بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دی وران کارونه کول یو ونی مې په سبب یو دا خاص مزه شوی خو یو شی دی مسله دا ده چې دغه دا الله هغه ما بن کو دعا مې ونه کړه